انسان په دنیا کې راغلی دی د فنا لپاره. حقیقي وجود او بقا دا د الله. ولې قرآن کې الله جل جلاله فرمایي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا پدې انسان باندې داسې دور او زمانه تېره شوې ده لم يكن شيئا مذكورا چې د سره د چا په خوا په خیال کې هم نه چې کله ابتدا کېده د هغې نه مخکې فنا اوس چې ابتدا وشوه د هغې نه وروسته به هم فنا کېږي. خو د دې فنا او د عدم دپاره الله جل جلاله په خپله اصطلاح کې یو نوم کېښودلی دی چې هغې ته موت ویلي دي. حالانکه زمونږ په اصطلاح کې موت ویلې کېږي ازهاق الروح ده چې د یو انسان نه فرشته ولګي او دا روح یې نه راوباسي. اوس د روح دا بستر کله دا په بستره باندې وي، کله دا په دریاب کې وي، کله دا په اور کې وي، کله دا په هوا کې وي. د هغې دپاره مختلف اسباب الله جل جلاله پیدا کړي دي چې په دې تمامو اسبابو سره په ده باندې موت راځي. اوس موت یقینا دا د انسان د نشتوالي نوم دی، لیکن د بعضې انسانانو موت هغه د نشتوالي نه وي بلکې هغه د بقا او د همیشو د جاویدان پاتې کېدل لپاره وي. په ما او تا باندې چې په کټ کې مرګ را باندې راغی، د بیمارۍ د وجې نه مرګ راغی، د سوځېدو د وجې نه مرګ راغی، یا یو بل سبب د اسبابو نه داسې پیدا شو چې په هغې باندې زما روح پاس لاړ او بدن مې د خاورو لاندې لاړ، دې ته ویلی کېږي موت. او یقینا دا موت دا فنا ده. که دې انسان په خپل ژوند کې داسې کردار او اخلاق ادا کړي چې هغه کردار او گفتار، هغه کارنامې او هنر او کمال په هغې کې بقا وه، د دې انسان نوم به هم باقي وي. لیکن عام انسانان هغه بې هنره دي، بې کماله دي، د کردار او د گفتار څه حیثیت نشته. نو چې مړ شي یوه ورځ یا دوه ورځې درې ورځې ورپسې جړا وشي، لیکن بیا مکمل طور باندې نشي د خپلو خپلوانو د خپلو دوستانو د هغوی په زړونو کې د سره د هغه نوم هم نه راځي. لیکن کارنامو والا خلق، کمالاتو والا خلق هغوی خپل نوم په دنیا کې باقي پرېږدي. یو د دغې کمالاتو نه چې هغه د انسان دا موت په حیات باندې بدلی، هغې ته ویلی کېږي شهادت. د شهادت په ذریعه باندې چې کله انسان د الله په لاره کې د الله د دین د غلبې دپاره، د الله د دین د نفاذ او د قیام دپاره خپل روح ورکړي، د ظاهري انسانانو په نظر کې په هغه باندې موت راغی، لیکن د شریعت په اصطلاح کې د الله په مقرر کرده عرفو په اصطلاح کې په هغه باندې شهادت راغی. او دا شهادت دا هغه عظیمه کارنامه ده چې د هغه موت د هغه نشتوالی هغې په حیات او په شتوالي باندې بدل کړو، او تر قیامته پورې چې تر څومره پورې دا دنیا وي د انسانانو په ژبو باندې به هم د هغه حیات وي، او په تاریخ کې به هم د هغه حیات وي، او د الله په دربار کې به هم هغه ته حیات نصیب کېږي. ځکه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله د شهید نه دا روح اوځي، دا روح الله جل جلاله
په جنت د شنو مرغو په دې ججورو په هغې کې وردننه او بیا دته حکم دا وي چې زه د الله په دې جنت کې چې کوم طرف ته ته الوځه او هلته کې خپل سیر او سپاټې نو شهادت دا هغه عدم او نشتوالی دی چې دا عدم ختم کی او په انسان باندې حیات په انسان باندې بقا راوړي ځکه د اهل علم قول دا دی چې شهادت ولګېد او مرګ له دیکه ورکړه شهادت ولګېد عدم یې تورد کو عدم یې وشو او دغه عدم په ځای باندې شهید دی په مخ د ځمکې باندې هم او د الله په نظام کې هم هغه ته حیات خو عزتمند شهادت یو هغه دی چې په میدان جهاد کې د الله د دین د تنفیذ دپاره د الله د دین د احیا دپاره د الله د دین د بقا دپاره او د الله د حاکمیت د نافذ کولو دپاره د الله په دربار کې پیش کولی شي دا حقیقي شهادت دی پاتې شول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که یو انسان په دنیا کې د داسې بعضې اسبابو د وجې نه مړ شو دته به هم شهید ویلی کېږي لیکن دا حکمي شهید دی او دا حقیقي شهید نه دی د خېټې په درد باندې مړ شو هم شهید دی په سمندر کې په اوبو کې ډوب شو هم شهید دی په اور باندې وسوځېد دا هم شهید دی خو دا حکمي شهید دی او دا شهادت ورکول دا د یو انسان رای نه ده دا د یو انسان اجتهاد نه دی بلکې دا د هغه ذات د خولې قول دی چې کوم ذات په باره کې زمونږ دا عقیده ده چې وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی لیکن حقیقي شهید د قرآن په اصطلاح کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په اصطلاح کې دا هغه دی چې د دین د غلبې په بنیاد باندې د دین د بقا په بنیاد باندې دین ته د دوام او د استحکام ورکولو په بنیاد باندې د الله په لاره کې شهید شي دته ویلی کېږي حقیقي شهید عزتمندو شهادت دا هغه عظیمه رتبه ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل تمنا او آرزو می دا ده چې د الله په لاره کې شهید شم بیا ژوندی کړلی شم بیا شهید کړلی شم بیا ژوندی کړلی شم او بیا مې په انتهای شهادت نصیب شي دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تمنا وه او هغه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د مؤمن د شان نه دا ده چې د هغه په زړه کې دی تمنا د شهادت ولی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه تمنا وکړله چې پروردګاره ما ته ژوند د شهداو راکړي اوس به ته وایې چې پیغمبر علیه السلام هغه مستجاب الدعوات د هغه دعا خو د الله په دربار کې قبوله وه هغه شهید شوی نه دی که شهید شوی مونږ په ظاهر کې وایو نه دی شهید شوی ولې د عایشې په غېږ کې وفات شو او بیا ورله خلکو غسل ورکړو بیا پرې رالل او انفرادن پې خلکو څه وکړل جنازه لیکن نه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله د شهادت دا عظیمه مرتبه ورکړې وه وجه دا وه چې د یو ظالم قوم د لاسه هغه ته زهر ورکړلی شول پیغمبر علیه السلام هغه نوړۍ د غوښې تېره کړله وحی ورته راغله چې نوره ونه خورې په دې کې درته زهر اچوي پیغمبر علیه السلام د هغه زهرو د اثر په بنیاد باندې هغه ته الله جل جلاله موت راوستو
پیغمبر علیه السلام هغه تمنا خدای پاک پوره کړله چې ثم احیا ثم اقتل اخیرنی دور د پیغمبر علیه السلام هغه د شهادت خو نن عزتمندو شهادت هغه هر انسان ته میلاوي بعضې هغه شهید دی چې د هغه د شهادت په بنیاد باندې د هغه مور او پلار کون شول د هغه په شهادت باندې د هغه کور والا کونډه شول د هغه په شهادت باندې د هغه بچي یتیمان شول لیکن بعضې خلک د هغوی په شهادت باندې امت هغه یتیم شي د بعضې خلکو په شهادت باندې امت یتیم شي او د داسې خلکو شهادت دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق د داسې خلکو شهادت دا هم د قیامت د علامات دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نبا هر وخت دا تپوس کېدو چې دا قیامت بکلی دا قیامت بکلی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د قیامت حقیقي علم دا د الله سره لیکن د قیامت د راتللو بعضې علامات چې ما ته الله ښودلي دي په هغې کې بعضې علامات موجود دي یو د هغه علاماتونه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه قسم می دی په هغه ذات باندې چې زما دا روح د هغه په قبضې کې دی قیامت به نه قایم کېږي حتی تقتلوا امامکم تر دې پورې چې تاسو خپل پیشوا خپل رهنما په خپل لاس باندې مړ کړئ او دغه وجه وه چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغه نه څلوېښت ورځې محاصره وشوه او بیا هغه د کور په چت باندې راوخت او دې خلکو ته د اسبابو د قتل ذکر وکړ چې پیغمبر علیه السلام خو د یو مظلوم مسلمان د هغه د قتل دپاره 3 اسباب ویلي دي په ما کې خو یو هم د هغه اسبابونه نشته یو سبب د مسلمان د قتل کولو دا دی چې دی مرتد شي د دین نه واوړي قتل به کېږي دویمه دا ده چې په ناحقه باندې دویمه دا ده چې شادي شوده دی بدکاري وکړله بدفعلي وکړله شریعت وایي سنګسار یې که مړې که او درېیمه دا ده چې یو انسان په ناحقه باندې مړ کړی قصاصاً به ته دا قاتل مړ کړي او ما خو په دې 3 اسبابو کې نه مې ارتداد اختیار کړی دی نه مې بدکاري کړې ده نه مې یو په ناحقه باندې مسلمان ظلماً مړ کړی دی بلکې ما خو د امت سره د دنیا خیر خواهی کړي دي او عزتمندو اللهم حرمین شریفین ته بوتلی نن به هم وویني چې 1500 کاله پس 1500 سال بعد د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د امت سره د خیر خواهی یادګارونه نن هم په مدینه منورې کې موجود دي هغه کوهی هم موجود دی چې پیغمبر علیه السلام ورته چې عثمان دی مسلمانانو ته د خوږو اوبو ضرورت دی او دا پلانکې کوهی د یهودیانو دی دا واخله مسلمانانو ته وقف کړه تر ننه پورې هغه وقف کوهی هغه موجود او نن هم د مدینې منورې په ځمکه باندې په څو منزله او په څو چتونو باندې جوړ شوی هوټل دی او دغه هوټل نوم دی فندق عثمان دا ځمکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقف کړی وه تر ننه پورې وقف ده او د دې وقف تمام آمدنی د مسلمانانو په خیرخواهی باندې لیکي
15 سوه کاله پس هم هغه د امت د خیرخواهۍ دپاره دا کارنامې کوي. دغه عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې په جنګونو کې د دنیا داسې تعاونونه کړي دي چې الله جل جلاله مسلمانانو ته په هغې باندې بقا نصیب کړې ده، دین ته یې پې بقا نصیب کړې ده. عائشه رضی الله تعالی عنها ورپسې راله چې ای عثمان دا خلک چې تا نه پرېږدي او بهر درنه چاپېره ولاړ دي، مهرباني وکړه د خپلو مجاهدینو ته حکم وکړه چې د دوی سره جنګ وکړي او د جنګ په بنیاد باندې دا بلوایان او باغیان ستا نه لري. لیکن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اجازت ورنه وی وجه دا ده چې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ای عثمانه تا ته به خدای پاک یو قمیص در اغوندی، خو واوره دا قمیص به خلک ستا نه وباسي، خو ګورې چې فلا تنزع دا قمیص ونه باسي، ولې که دې وویستو د دې امت شیرازه هغه به داسې خوره وره شي چې تر قیامته پورې به هم بیا په دوی کې جوړ رانه شي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام په دغه نصیحت باندې د عمل کولو په بنیاد باندې امت جنګ له ورنه، لیکن چې کله بلوایان راغلل او په ده باندې حمله وکړله او دی زخمي کړو او دی د قرآن تلاوت ته ناست و، په دې آیات کریمه باندې چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم نن هم د هغه ویني هغه نشانات په دغه آیات کریمه باندې پراته دي او د ترکو په میوزیم او په عجایبګر کې هغه قرآن پاک محفوظ دی. هغه عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شو تر ننه پورې امت بیا چرته هم خوشحالي نه لري. نو ویې فرمایل چې حتی تقتلوا امامکم. دویم یې وفرمایل وتجتلدوا باسیافکم، تاسو خپلې تورې راوالئ او په خپلو مسلمانانو په کلمګو باندې استعمال کوئ، دا به د قیامت علامت. او دریم ویأخذ اموالکم شرارکم، ستاسو بدترین خلق ولګي او ستاسو په مالونو باندې ناجایزه قبضې وکړي. عزتمندو دې درې واړو علاماتو ته په نن دور کې ګوره، په نن دور کې ورته ګوره، دا درې واړه علامات نن موجود دي. نن چې په امت کې یو عظیم دیني پیشوا، یو عظیم دینی پیشوا او د امت د نارینو د زنانو د عقیدې او د اعمالو صحیح کوونکی انسان، هغه د یو مسلمان کلمه گو د لاسه شهید شو، ولې دې امت ته به الله جل جلاله کله خیر ورکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په تاسو باندې داسې فتنې را روانې دي چې ستاسو عقلمندان، پوهان، هوښیاران خلک د هغوی عقلونه به بلکل معاف شي، ختم بشي چې خدایه د دې فتنې مقابله په کومې طریقې باندې وکړم او د دې فتنې سرکوبي په کومې طریقې باندې به وکړلی شي. او نن هغه دور دی، فتنه ده او فتنه ده، فتنه ده او فتنه ده. د فتنې چې څوک مقابله کوي، اولا خلق هغه پیشوا او رهنما هغه د مخې له لرې کوي. اگر چې تر قیامته پورې د الله وعده ده چې دا دین به غالب وي او د دې دین د غلبې والا جماعت هغه به کله د یو په صورت کې، کله به د ډېرو په صورت کې دا به موجود وي، دا ختم کېدی شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل لا تزال من امتی امت قائمة على امر الله
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ترسو پوری چې قیامت نه راغلی د امت دغه طائفه منصوره خو عزتمندو د امت او د طائفې نه جماعت نه دی مراد، بلکې زما او ستا په اصطلاح امت او طائفه جماعت او گروه ته ویل کیږي، لیکن د قرآن په اصطلاح کې امت یو فرد ته هم ویل کیږي. قرآن پاک کی اللہ جل جلالہ دے ابراہیم علیہ السلام پبارک فرمائے ان ابراہیم کان امتا قانتا، لکھی ہوئے نا ان ابراہیم کان امتا قانتا. ابراہیم علیہ السلام دا یو امتو دا یو جماعتو معنی دادا کہ حقیقتاً یک یوم لیکن کاری دا عظیم جماعت کو دغرنگی پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے کہ دا دی دین دا بقاء او دا احیاء دا پاربا یو امت بھی کلب دا امت پا صورت دا یو فرد کی بھی او کلب دا پا صورت دا دیر و افراد کی بھی ندا چا پا تکلیف ورکولو باندے با اگوی تا سزر رسیگی نه د چا په ذلیله کولو باندې به هغوی ته څه ذلت رسېږي، دا مسله به دغه رنګې وي حتی یأتي امر الله. زینت المحدثین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے رحمه الله تعالی هغه د دې امت یو عظیم فرد او نن چې د دغه عظیم فرد چې هغه یو نو هغه جماعت و جماعت هغه چې روزانه کوم کار د دین کو دا په دې دور کې د یو مضبوط نوجوان د هغه په طاقت کې نه ده چې 3 ګنټې د الله د دین خدمت په یو ځای کې کوه او بیا راځه یو نیمه ګنټه مزل کوه او بیا 2 ګنټې صدا پاسه 2 ګنټې د دین خدمت په بل ځای کې کوه او په لاره کې چې راځي د خلقو د اصلاح دپاره یو وعظ کوه او چې بیا ځي د خلقو د اصلاح دپاره بل وعظ کوه. دا د یو انسان بلکې دا د یو ځوان انسان د سره په طاقت کې نه ده. الله جل جلاله هغه له ورکړې وه هغه ته الله جل جلاله د شهادت هغه عظیم مقام نصیب کړو، لیکن چا چې په دې د خپل رای اظهار وکړو، چا چې په دې کې عملي طور باندې جامه واغسته، هغه امت د عظیم خیر نه محرومه کړو او د دې محرومتیا سزا به الله جل جلاله هغه ته په دنیا کې هم ورکوي او که په دنیا کې ور نه کړله په آخرت کې آخرت خو موږ منو که نه منو؟ ملایان خو یې نه مني که مني نو چې منو ولې مونږ خو وایو که نه چې مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین، نو چېرته به دا رښتیا کېږي الله جل جلاله به د دې امت هغه شهدا را اخلي. عقاید جهان وفرمایل تبعثون کما تموتون. یو صحابي په حالت د احرام کې مرګ ورته راغی، پیغمبر علیه السلام وفرمایل تبعثون کما تموتون. د الله په دربار کې به داسې پیش کېږي لکه چې څنګه وفات شي، چې په دې 2 څادرو د احرام کې وي د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې په دې احرام کې ډېر شهدا وي. په چا کې به کارتوس نښتي، په چا کې به توره نښتي، په چا کې به غشې نښتي، په چا کې به د ټینک ګولۍ نښتي، په چا کې به د توپ ګولۍ نښتي. څوک به په یو انداز وي څوک به په بل انداز وي او دی به د الله په دربار کې راځي او خدای ته به وایي چې پروردګاره وګوره ما ته که نه ستا د دین دپاره خو ما دغه رنګې پیشي کړې وه، ستا د دین دپاره خو ما دغه رنګې کارونه کړي. تمام شهدا هغوی ته به الله جل جلاله په خپل حضور کې د هغوی د مظلومیت هغه رپورټ به الله اخلي او بیا به د دې مظلوم سره د ظلم کوونکو
د هغوی به بیا هغه حشر وي چې دا مظلوم به په خپله باندې ومري. زینت المحدثین د دنیا نه لاړو، لیکن د ځان سره د علم یو عظیمه ذخیره وویوړله او د علم او د کمال د حاصلولو نه ډېره یو عظیمه مجمع هغه د هغې نه محرومه شوه. او د دې محرومیت سبب هغه خلک دي چې چا دې خبرو له اشارې ورکولې، چا دې خبرو له تیزي ورکوله، او چا بیا د دې خبرې فتوه ورکوله چې هو دا مولا په دې خبره باندې دی د دین نه وتلی دی او لاړ شي په ده باندې ډزو. عزتمندو، په هندوستان کې، په پاکستان کې او په افغانستان کې د دې علماو یوه سلسله ده، یوه د دې ابتدا د هغه سلسلې د شاه ولی الله نه شوې ده، لیکن نن هلته هم عالم محفوظ دی، هلته هم عالم محفوظ دی، او یو دا ملک دی چې په دې کې چې چاته د لاس نه ورنسي عالم ته د لاس ورنسي. وجه څه؟ وجه دا وه عزتمندو، هغوی ولګېدل د کافر په ملک کې پاتې کېږي، په سیکولر په لادین د هندوانو په ملک کې پاتې کېږي، لیکن عالم محفوظ دی، حافظ محفوظ دی، مدرسه محفوظه ده، جماعت محفوظ دی، او چې څومره دیني اقدار دي دا په هندوستان کې محفوظ دي. دي که نه دي؟ چېرته م اورېدلي چې په هندوستان کې چا طالب شهید کړو؟ اورېدلي به مې تر ننه پورې نه دی شهید شوی او نه به شهید شي. افغانستان د هغې علما ولګېدل، د دې تعلق هم د شاه ولی الله سره، لیکن په خپلو مټو باندې، په خپلې قربانۍ باندې د الله د دین د تنفیذ په بنیاد باندې خپل علماء الحمدلله محفوظ وساتل، محفوظ یې وساتل. لیکن یو دا ملک په دې کې مولا ولې نه دی محفوظ؟ وجه د هغې دا ده چې هر مولا ځان له د نیمې انچې څه جوړ کړی دی؟ ووایئ تاسو د نیمې انچې جومات یې جوړ کړی دی، او د دې نیمې انچې په جومات کې که څوک ورسره وي او که نه وي هغه وایي زه په خپله مستقل یم. حالانکې ته مستقل نه، ستا د سره بقا شته دی، بقا به د هغه چا وي چې کوم د جماعت سره وابسته، بقا به د هغه چا وي چې د چا سرخیلان، د چا جرنیلان، د چا رهنمایان. نن چې په پاکستان کې مدرسه نه ده محفوظه، تاسو واورېدل په بلوچستان کې د بلوچستان صوبایي حکومت زما استاد د دیني ادارې د طالبندۍ کوشش یې کوو چې دې ته به مونږ تاله اچو. ولې بلوچستان په مدرسو کې وي دا کېږي، لیکن چې کله جماعت راپاسي او علما ودرېدل، هغه حکومت صوبایي هغې په دې مجبوره کړو چې راغی مولا ته په کور کې کېناست او مولا ته ووایي چې دا چا پروپیګنډه کړې، دا دروغ وایي، پروپیګنډه نه وه، دا یې عزم و چې دا مدرسه به زه بندوم. لیکن چې کله ټول یو موټی شول راغی کېناست، وی دا پروپیګنډه ده، ما ته 10 ورځې مهلت راکړه، زه به په 10 ورځو کې انشاءالله دا هر څه به زه ختم کړم، که نه بیا زما خلاف رانیسم. زما وستا په دې ملک کې پرون بله ورځ نه پرون په هنګو کې ګولۍ ته څه ګولۍ یې ویشتې دي دوه، یو ماټر ګولۍ یې وویشته، په یو دکان ولګېده، 4 کسان پکې شهیدان شول. بیا یې بله ماټر ګولۍ ویشته، بیا پې 2 کسان څه شي شهیدان شول. اوس د دې 6 شهداو د دې د قاتل معلومول دا هم د مولا کار دی، ځکه چې مولا ته خو مونږ ویلو چې ای مولا ستا کار جومات دی،
ستا کار منبر دی، ستا کار جنازه ده، ستا کار نکاح دی، او پاتې شولو د ملک واکداري دا خو زما په برخه کې ده. تا ته څه ضرورت ده چې ته د ملک واکداري اخلي؟ خو چې کله په قوم باندې راشي نو بیا وایي مولوي صاحب دې راوځي، مولوي صاحب دې راوځي. د حضرت شیخ د شهادت نه مخکې تاسو اورېدل چې په باړې کې او په وزیرستان کې ماشومان شهیدان شوي دي. ای مولا وی د دې ظلم خلاف خبره وکړه. نو د دې ظلم خلاف خبره خو مولا مخکې کړې وه، بیا یې وکړه. نن چې هغه مظلوم مولا د چا د ظلم په بنیاد باندې لاړ زمونږ نه جدا شو، د دې ظلم خلاف به څوک اواز وکړي؟ دا په هنګو کې چې دا ماټرګولۍ ولګېدې ووینه چې هلته کې د دې ظلم خلاف اواز د اغزې ایمنې اوچت کړو، د اغزې امپې اوچت کړو، د اغزې خان او ملک اوچت کړو که د دې ظلم خلاف اواز د هغه علاقې یو نوجوان مولا او زمون خو بدقسمتي دا د عزتمندو چې که مولا په هوا والوځي که نه نو بیا هم وایي څه ووایي تاسو بیا هم وایي کوږ کوږ روان په دې لږو ورځو کې چې په دې وزیرستان کې په دې واڼه کې په واڼه کې چا د علم شمعه بله کړې وه، د دیني او د دنیاوي علومو شمعه چې چا بلې کړې وې په دې مسودو کې، مسود دي که نه واڼه والا مسود دي وزیر دي، په دې وزیرو کې چې چا د امن اواز کړی، په دې واڼه کې چې چا د خلکو هغه غلط رواجونه ختم کړي، هغه مولانا نور محمد شهید رحمه الله چې په رمضان کې قرآن په ترخ کې نیولی دی نیولی او را روان دی د جومات نه وځي. ولې رمضان دورې تفسیر یې کوله چې څنګه ترجمه ختمه کړله او راغې قرآن یې په لاس کې دی او په دې جومات کې هغه شهید کړلی شو. د هغه د شهادت باندې چا جړه ونه کړه خو نن راووتل خلک وی د دې وزیرستان د واڼو خلکو په جهالت کې د پاتې کېدو ذریعه هغه نور محمد و. حالانکه عزتمندو د نور محمد علمي تاریخ وګوره، د مولانا نور محمد شهید رحمه الله د هغه په دغه علاقې کې د قرآن او د سنت او د دې نورو علومو د هغې د اشاعت کارنامې وګوره چې دغه وزیرو ته چې په دې جب کې ورته پینونه کېښودلي وو او د ABCD تعلیم یې ورکړی دا مولانا نور محمد شهید و. لیکن نن د هغه مظلوم انسان خلاف خلق راووتل او اواز یې وکړو دا جهالت د ده په بنیاد دی. ولې د مولا په تمامو کمالاتو کارنامو باندې خلق په سترګو باندې ګوتې کېدي او وایي چې بس دا خواړه سره ده کړي او هر عزتمندو تاریخ وګوره، تاریخ چې په دې تاریخ کې د جهاد د علم او د ظلم او د بربریت خلاف قرباني مولا ورکړې ده او که قرباني هغه خلقو ورکړې ده چې نن دا وایي مولا دې د ظلم خلاف راپاڅي. تاریخ وګوره، تا ته به عظیم عظیم راهنمایان د علماو په نظر باندې راشي چې هغه د ظلم او د بربریت خلاف او د امن او د استحکام د راویستو دپاره قرباني ورکړې وه. خو نن خیر چې کله ستا تمنا وه چې شیخ شهید رحمه الله د ظلم خلاف اواز وکړي اخو اونکو، اوس هغه مظلوم شو، راشه د دې مظلوم د ظلم خلاف اوس به بیا مولا اواز کوي که راپاسه ته په دې باندې څه وکړه اواز وکړه. دا دارالعلوم حقانیه ده، مولانا سمیع شهید رحمه الله دا عظیم شهادت دا لویه رتبه دا خو په دې بنیاد میلاو وه چې هغه د حکومتي وقت د ظالمانه اقداماتو خلاف اواز وکړو او د هغې بدله د هغه په شهادت کې ورکړلی شو.
مولانا حامد الحق شهید رحمه الله په دغه منبر باندې د حکومت د ظالمانه خبرو خلاف اواز یې اوچت هغه ته هم تحفه د شهادت ورکړل شوه. نن شیخ ادریس رحمه الله هغه د حکومت صرف معمولی غونډه کې د هغه په یوې خبرې باندې صرف د هغه تایید یې کړی، د هغه تعریف یې کړی، دا په هغه پسې د دنیا پروپیګنډې وکړلې او نن امت د هغه د بهترینو تعلیماتو نه محرومه شو. د دې مظلوم د دې ظلم خلاف به اخر اواز څوک اوچت؟ مولا به هر کار کوي، مولا به د پټرولو په ګرانېدو کې هم میدان ته راوځي او مولا به د ګیس په لوډ شیډینګ کې هم میدان ته راوځي، مولا به د بجلۍ په لوډ شیډینګ کې هم راوځي او که مولا په خلکو باندې ظلم وکړلی شول د هغې خلاف به مولا راوځي، ځکه چې مولا د دې ټولو ذمه داري اخیستې ده. خو الحمدلله په تاریخ کې مولا د هر ظلم خلاف اواز اوچت کړی دی، لیکن نن د مولا خلاف دومره پروپیګنډه ده چې د هغه پروپیګنډې د وجې نه لوی لوی خلک حیران دي چې دا پروپیګنډه به آخر په څه باندې ختمیږي. خو مولا د پروپیګنډې نه الحمدلله مرغوبه کیږي نه. دا پروپیګنډه دا د امت د عظیم قائد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف خپل ترې راپاڅېدلی او ورته ووي چې تبا لک یا محمد الهذا جماعتنا، تا مونږ د الله د نظام د قائم کولو دپاره مونږ دې راجمع کړي یو، ته دې هلاک شي. نو چې د امت اولنی انسان، د امت اولنی رهبر هغه ته بدې ردې ویلې شوي دي، هغه ته کاهن او ساحر ویلې شوي دي. نن که دې عالم ته وویلی شي دا عالم د چا د پروپیګنډو نه مرغوبه نه دی او نه دا عالم د یو استاز د یو رهبر او د رهنما د هغه په شهادت باندې د دې علم دا سلسله ختم کیدی شي. خو عزتمندو د دې خپلو طلباو په وساطت باندې هغه خلقو ته دا ویل چې کوم خلک اور لګول غواړي، اور خو لګول خو ګران کار دی که آسان دی، خو بس ماچس ورکړه بیا دې ته ځه کښېنه ورته. د اور د لګولو دپاره دا ته چې په موبایل باندې په سوشل میډیا باندې دا ګډې وړې خبرې کې د الله د رضا دپاره عوامو ته نه ویل، عوام دي څه شی د دنیا دي ووایي د مولا په جامې کې د مولا په نوم باندې پیک آیډۍ یې جوړې کړې دي، د دروغو آیډۍ یې جوړې کړې دي او په هغې باندې د یو عالم خلاف، د بل عالم خلاف، د یو دیني جماعت خلاف، د بل دیني جماعت خلاف، کله د هغوی خلاف خبرې کوي او کله تصویرونه ورکوي. په دې د غم په دې ورځو یو لګېدلی دی او د شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب د تصویر سره د دې ملک د یوې ډمې تصویر لګولی دی او بیا یې ورسره لیکل کړي دي چې وګورئ ملایانو ته. زه خو وایم چې ډېر به داسې بدقسمته انسان چې هغه به دا ووایي چې شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب دامت برکاتهم به داسې کار کړی، بلکې هر پوهه انسان، عقلمند او زیرک انسان هغه به دا ووایي چې لوی د جاهل زوی او ورته به ووایي چې الله دې په دغه ګوتو باندې چې تا په AI باندې دا تصویر جوړ کړی دی او بیا دې په سوشل میډیا باندې ورکړی دی، الله دې دا ګوتې شلې کا، الله دې په دې ګوتو کې چینجي ولګولی کا چې ته صرف د علماو په منځ کې د نفرت د پیدا کولو په بنیاد باندې دا تصویرونه ورکړي. بعضې ولګېدل او د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب رحمه الله د هغه په نوم باندې آیډي جوړه کړله او په هغه آیډۍ باندې ورکړل چې شیخ ادریس صاحب رحمه الله په هغه کې دا کارونه او دا کارونه کوي. خدای پاک دې په ګوتو باندې چینجي اخته کړه چې ته د علماو په منځ کې
د نفرت د پیدا کولو په بنیاد باندې دا کار کوي. ورنه دغه شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمه الله د ده په تعزیت کې چې نورو علماو شرکت کړی دی، په دې کې د شیخ القرآن مولانا محمد طیب واهبي صاحب هغوی هم شرکت کړی دی، د هغوی ملګرو هم شرکت کړی دی، او د ده په دې مظلومانه شهادت باندې د هغوی د شهادت د دې رتبې د حاصلولو په بنیاد باندې هلته کې راغلی دی. عزتمندو د تمامو نه مې دا درخواست دی چې امت نن په داسې ځای باندې ولاړ دی چې بالکل د غورځېدو په صورت کې اهل علم هغوی د امت په دې زبون حالۍ باندې په دې کمزورۍ باندې په جړا دي په جړا قائد امت اسلام مولانا فضل الرحمن د لوی لوی علماو جنازو کې شریک شوی دی، د لوی لوی علماو د هغوی تعزیتونو نه تللی دی، خپل استادان د هغوی تعزیت نه تللی دی، لیکن د سترګو نه اوښکې نه وې بهېدلې. لیکن د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله د هغه په شهادت باندې د هغه د سترګو نه دومره غټې غټې اوښکې لاړې، حالانکې دا سینه د هغه دا د تحمل او د برداشت سینه ده، دا د سندان نه هم مضبوطه سینه ده، لیکن هغه ته د امت حال معلوم دی چې امت په کوم طرف باندې روان دی، او نن په امت کې چې دا دومره ظلم او بربریت دی، حیران دی چې خدای چاته وایي، او چې چاته وایي هغوی د سره د هغوی په دې تندي باندې د سره د سپږې په مقدار باندې هم دا خبره نه ورځي چې دا دومره عظیم د علماو قائد چې دا دومره اوازونه کوي، اخیر د ده د دې اواز سره یو اواز شامل کوي او دومره خو ووایي چې دا ظلم، دا ظالمانه کاروایی، دا پلان کې څوک یې په یو ور اړوي، څوک یې په بل باندې ور اړوي. حقیقي چې کوم د دې امت دشمن دی، د دین دشمن دی، د علماو دشمن دی، هغه د سره داسې په پټ ځای کې ناست دی چې هغه د سره په ښکارېدو باندې راځي نه. موږ د خپل استاذ د زینت المحدثین په شهادت باندې خوشحاله یو، خوشحاله شهادت عظیمه مرتبه ده، لیکن که خفګان کو د سترګو نه اوښکې به یو جړا کو په دې بنیاد باندې کو چې امت د الله او د الله د رسول د تعلیماتو نه محرومه شو، امت د الله او د الله د رسول د هغه د دین د زده کړې نه محروم